رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای کله چې زه اسمانو ته وختم نو په اسمانو کې مې د هر نبی سره ملاقات وکړي. حضرت موسی علیه السلام سره، حضرت ابراهیم علیه السلام سره، له ټولو انبیاو سره ملاقات وکړي. الله جل جلاله بیت المعمور هم راښکاره کوي، بیا الله جل جلاله جنت هم راښکاره کوي، جهنم هم راښکاره کوي. خو ما چې په جهنم کې وکتل، په جهنم کې زیاتې سوي هغه ښځې ډېرې وې، دونه نارینه نه وو، دونه خلک نه وو لکه ښځې ډېرې وې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي بعضې ښځې مې ولیدې چې د سر په ویښتانو راځړېدلې، یو قسم ښځې پر زبه راځړېدلې، او بل قسم ښځې ولیدلې چې هغه ستاسو د مخه د پتیانو راځړېدلې، او بل قسم ښځې مې ولیدې چې هغه په پښو راځړېدلې، بل قسم ښځې مې ولیدې چې سر د خنزیر و، نور بدن د خره و، بل قسم ښځې ولیدې چې سر د سپي و، او په خوله به اور ننوتی او د شا د خوا څخه به اور ووتی. صحابه ورته وویل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کوم جرم دی کړی و په دنیا کې چې اوس الله جل جلاله دوی ته دونه سخت عذاب ورکړی؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل کومه ښځه چې په کوڅیو یا په ویښتانو راځړېدله دې ښځې به ټکرۍ نه په سر کوئ، پړونه به نه په سر کوئ، لوڅ سر به ګرځېده، د محرومو څخه به یې ویښتان نه پټول. نو دا په ورځ په جهنم کې چې کله د دې دا سزا ده چې د سر په ویښتانو به راځړي. او بله ښځه چې مې ولیده چې په ژبه راځړېدله، هغې دا جرم کړی و چې د دې د ژبې د وجې څخه همسایګان په تکلیف وو، کم همسایګان ورسره پراته وو، دا ځینې تکلیف و د دې ښځې د وجې څخه. نو الله جل دا سزا ورکړه پر ژبه راځړېدله. کومه ښځې چې پتیانو راځړېدله دې د خپل مېړه حق نه و پوره کړی، او کومه ښځه چې په پښو راځړېدله وایي په جهنم کې یو تنور و، نو دا ښځه دی ورځړولې وه په پښو راځړېدله. دا داسې نه راځړېږي چې په رسۍ یې تړي، دا کنجکان دی تر باسي. نو دا ښځې چې وه دا په دنیا کې به دا په کوڅو، په کلو، په کورو، په بازارو کې بغیر د میړه د اجازې، بغیر پردې، بغیر د حجاب ګرځېدله. نو اوس الله جل دا عذاب پر مسلطه کړی. کومې ښځې چې سر د خنزیر او نور بدن یې د خره و، دا هغه ښځه وه چې دا چغلخوره، غیبت یې کوئ او درواغ یې ویل، دوه ورونه یې په شر کې سره اچول په کور کې، پلار و زوی یې په شر کې سره اچوئ، په کور کې چې کومې زنانې اوسېږي هغه یې په شر کې سره اچولې. کله چې یو ښځه چغلخوره ښځه وی راسي کور ته، دا ټول کور وی په یو ورځ در ختموي. نو په دې وجه د دې سر د خنزیر وی باقي بدن د خرې، د دې دا جرم و چې دې به په دنیا کې دوه ورونه په شر کې سره اچول. مثلا میړه و لیوره په شر کې سره اچول، خپل میړه و خو سر یې په شر کې سره اچول، خپل قریبان یې په شر کې سره اچول. او بل هغه ښځه چې کله سر یې د سپي او په خوله به یې اور ننوتی، د دبورې څخه به اور ووتی، دا هغه ښځه وه چې دې به اتڼ و ډانس خلکو مخ ته کوئ، یا به سندرې و اوازونه ورته ویل، نو خلک به ورته ناست ولو. د دې سزا دا ده.